أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم سورة نساء د آیات نمبر 122 ويستفتونك في النساء او دوی ستاسو فتوا غواړي په النساء د شذو په باره کې قل ورتوای پیغمبر علیه السلام الله یفتیکم الله تعالی تاسو ته فتوا درکړي فيهن د دوی په باره کې وما او هغه څه یتلا علیکم چې تلاوت کړل کیږي پر تاسو باندې په کتاب په کتاب کې فی یتام النساء د یتیمانو شذو په باره کې التي لا تؤتونهن ما كتب لهن هغه یتیمانی چې تاسو نور کوي هغه لره ما هغه څه کتب لهن چې د دوی د پاره مقرر شوی وترغبون او تاسو رغبت کوي ان تنکحوهن چې تاسو هغه په نکاح والمستضعفين او د کمزور په باره کې من الولدان کوچنیان وان تقوموا لليتامى بالقسط او دا چې تاسو قائم اوسئ لليتامى د یتیمانو د پاره بالقسط په انصاف سره وما تفعلوا من خير كم تاسو وکړي من خير د خير عمل فإن الله كان به عليما يقينا الله عز وجل كان دي به فدغسر عليما كامل علم لرونکي د دې آیاتونو د مخکنی آیاتو سره ربط او شان نزول مفسرینو دا بیان کړی دي چې د سورۃ النساء په شروع کې تقریبا تر ډیره ځای پورې د شذو مسائل د یتیمانو مسائل شروع او مابین کې جهادي خدمات او د شان راغله د هجرت مسائل راغله اوس بیا د هغه په ارتباط باندې چې د سورۃ شروع راغلی و په هغه ارتباط باندې خبره کوي چون کې دام د حقوق سره اړه لري نو مخکې هم حقوق بیان شو چې هغه حقوق الله او بدی کې به حقوق العباد بیانې د الله عزوجل د بندگان حقوق نو باقي په مخکنی آیاتو کې چې الله تعالی فرمایي و من يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن په دې آیاتو کې د الله تعالی حقوق ذکر شو پر روانو آیاتونو کې حقوق د بندگانو ذکر کی شان نزول ادا نقل کړي دي ابن جرير او ابن منذر رحمت الله علیهما چې بعضی کسانو دا تمنا کوله چې د دوی د پاره دي هغه سي په خواني سہولتونه چې دوی د خپل مزاج مطابق د جاهلیت په زمانه کې یا په ابتدا د اسلام کې یې شو هغه سہولتونه او اسانۍ دي بیا راشي مثلا دوی ودا کوله چې یا به کوم شذبه د پلار څخه یتیم انجلی فاتسول نو کاغه اسی حسینه او جمالدار به نو دوی باغ په نکاح کول او د دې لپاره چې د مال او میراث یې بل څوک یو نسی نو ځان ته به راګرځا او کبه هغه حسینه نه و جمال به نو خو مالدار به بیا به اجازه نو ورکاو چې د بل چا سره نکاح وکړي ولا خو به نکاح ځکه نو سره کول چې هغه به جمیل نه و او بل چاته به ځکه بیا نه پرې شودل چې د مال یونسی نو دا تمنا د دوی و د زینو کسانو چې کش کې دا حکم چې په خوا مش څنګه کاوه او شریعت منع کوي چې په ابتدا د صورت کې کوم آیاتونه راغله نو دوی دا تمنا کول چې کاش کې دا بیرته هغه سی وګرځي نو وایي چې د دې تمنا سره سره چې کله آیاتونه نه نازلېدل نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه په همدغه ارتباط پښتنه وکړه چې آیا دا حکم مؤقت دی چې د شذو سره نکاح هغه وخت جائز دی چې تاسو هغه ته مہر ورک او تاسو باغوي نه تنګوي هغه ته بواکو اختیار ورکوي شرعي اصول مطابق او کیا بدی کې به بیرته د پخوا غوندي تغیرات راځي نو د دې خو تمنا دا و چې تغیرات باید راشي نو الله تعالی دا آیاتونه نازل کړل چې دا حکم هغه مخکنی حکم پر هغه ځای پات دی هغه سه مقرر حکم دی تغییر او تبديل نه کوي ويستفتونك في النساء دوی ستاسو فتوا غواړي په النساء د شذو په اړه یعنی د هغوی د میراث او مہر په اړه قل ورته وایا ای پیغمبر علیه السلام الله یفتیکم الله عز وجل فتوا درکوي تاسو لره فيهن د دې په ارتباط شاغه په خانه حکم برقرار دي وما او حکم درکوي هغه آیاتونه یتلا علیکم فی الكتاب
چې تلاوت کړل کیږي پر تاسو باندې فل کتاب په کتاب کې یعنی کوم مخکنی آیاتونه چې دغه حکم سابق په ارتباط نازل شوی و هغه آیاتونه تاسو ته د دې حکم درکې چې مخکنی حکم پر ځای باندې پاتې دي وما هغه آیاتونه حکم درکې یتلا علیکم چې تلاوت کړل کیږي پر تاسو باندې فل کتاب په کتاب کې یعنی د قران کریم په تلاوت کې هغه درته راځي فی یتام النساء فیتم جنو کې النساء د شذو یعنی هغه جنې چې هغه یتیمان وي پلار ونه لري نو د دې نه مخکې چې کوم آیاتونه نازل شوي و او تاسو یې منع کړي واس د غیر شرعي تصرفات نو هغه غیر شرعي تصرفات اوس هم منع دي هیڅ تغییر پکې راځي نه التي اغه یتیمان لا تؤتونهن چې تاسو نور کوي هغه لره ما هغه څه کتب لهن چې دا غوي د پاره مقرر کړل شوی دي یعنی چې دا غوي سره ستاسي معامله داسې ده کچېره هغه د حسن خاوند وي او یا د مال خاوند وي نو کله حسن خاوند او خو تاسو نکاح سره کوي او کله مال خاوند او حسن نو بیا بل چاته اجازت نور کوي دا په بارک کې چې د منع کم آیاتونه نازل سیوه هغه پر خپل ځای باندې پاتې دي وفي يتامى النساء اللاتي هغه یتیمان جنې لا تؤتونهن چې تاسو نور کوي هغه لره ما هغه څه کتب لهن چې مقرر کړل شوی دي د هغه د فاره وترغبون او تاسو رغبت کوي اند دې تنکحوهن چې تاسو هغه په نکاح کړی او دا غرانګه دغه آیاتونه چې نازل شوی دي په المستضعفين من الولدان فکمزورو کې من الولدان د ماشومان څخه یعنی تاسو چې بد زینو ماشومان حقوق تل په ول میراث به نور کاو نو دا هغه په باره کې چې کوم آیاتونه نازل شوی دي عین هغه حکم اوس هم پر ځای باندې پاتې دي دا والمستضعفين دا عتب دی پر یتاما باندې یعنی کوم آیاتونه چې نازل شوی دي پر تاسو باندې تلاوت کړل کیږي د الله تعالی په کتاب کې د یتیمانو په اړه او کوم آیاتونه چې پر تاسو تلاوت کړل کیږي د الله تعالی په کتاب کې د ضعیف ماشومان په اړه کوم حکم چې په خواو هغه حکم وس همستا والمتضعفين او کوم آیاتونه چې نازل شوی دي د کمزورو کوچنیانو په واره کې والمستضعفين د کمزورو من الولدان د کوچنیانو څخه وان تقوموا لليتامى بالقسط او په هغه آیاتو کې دا حکم هم وو ان تقوموا چې تاسو به قائم اوسئ لليتامى د یتیمانو په ارتباط بالقسط فعدل باندې یعنی تاسو بخپل ټوله کارګزاري کامله برابر ساتي کله مال په ارتباط وي کله مہر په ارتباط وي او کله نور امور په ارتباط وي تاسو به د شرعي حدود څخه تجاوز نه کوي یعنی نه به د هغوی مال راګرځوي او نه به د هغوی څخه مہر راګرځوي بلکې هغوی ته به پوره حق ورکوي او کله دې نه ما څه نور معاملات وي نو په هغوی کې به هم اغسی ثابت قدم اوسئ نو الله عزوجل تاسو ته دغه فتوا درکې او د الله عزوجل هغه آیاتونه چې په کتاب کې تاسو دا غوي تلاوت کوي وایاستئ نو هغه تاسو ته دغه امر کوي او په دې کې هیڅ تغییر او تبديل نه دی راغلی وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وما تفعلوا او هغه تفعلوا چې تاسو یې فعل وکي من خير د خیر عمل فإن الله كان به عليما نو یقینا الله عز وجل كان دی به فغسر عليما فرعلم لرنکی وما تفعلوا هغه چې تاسو فعل وکړي د شذو یا یتیمانو په اړه او یا په نور کارو کې من خیر د خیر معامله وکي فإن الله كان به عليما نو یقینا الله عز وجل فغبان فرعلم لري تاسو ته به د خیر کامله بدله درکړي مطلب دا نه دی چې الله تعالی نو په غیر د خیر علم نه لري یعنی الله تعالی په خیر او په غیر خیر په دواړو علم لري خو چون کې دلته خبره د خیر روانه ده ځکه یوازې د خیر یادونه کړي چې وما تفعلوا من خير کوم چې تاسو د خیر کار وکي فإن الله كان به عليم نو معنا دا نه ده چې په غیر خیر نو الله تعالی خبر نه دی هغه علم لري خو غرض دلته د خیر طرف ته ترغیب ورکول دي ځکه یوازې د خیر یادونه کړي
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحزرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن امرأة كشيركم شد خافت بریدل من بعلها د خپل خاوند څخه نشوزا د سختی او اعراضا یا د مخ اړولو فلا جناح علیهما نو پر هغوی دواړو باندې ګناه نشته ان یصلحا بینهما صلحا چې اصلاح صلح وکړي بینهما خپل تر ما بین صلحان صلح والصلح خیر او صلح خیر ده واحذرت الانفس الشح او حاضر کړل سوي دي نفسونه الشح حرص او بخل ته وان تحسنوا کچیر تاسو نیک کار وکي او تتقوا او تقوا اختیار کړي فان الله نو یقینا الله عز وجل کان دی بما فاغ تعملون چې تاسو یې عمل کوي خبيرا کامل خبردار. وان امرأة خافت د دې آیاتونو په ارتباط باندې مفسرینو څه اقوال نقل کړي. تفسیر ابن کثیر کې او دا غرنګ تفسیر مظهری کې دا نقل کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یوې کوروالا د طلاق اراده کړو چې هغه سوده رضی الله عنها نو بیا هغه ورته ویل چې زه دا نه خوښوم چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د زوجیت څخه جلاس نو ته ما په خپل نکاح کې پریږده البته زه به خپل واری پریږدم. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه پریښودل. هغه ډېر سپین سرې هم و تر نبی علیه الصلاۃ والسلام په عمر ډېره مشر نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه پریښودل. دا آیاتونه د هغه په ارتباط وای نازل شوي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وایي چې ځینې نورم داسې پیښې شوي وي دا هغه په ارتباط هم نازل شوي. په دې آیاتو کې الله تعالی مسلمانانو ته یو عمومي قانون بیانوي. هغه دا چې یو خاوند او کوروالا دا چې کله یو ځای کېږي نو د دوی په مخ کې یو ډېره اوږده زندګي راځي. په دې اوږده ژوند کې طبعا کله د مزاج او طبیعت خلاف شان راځي. نو یو خو الله تعالی دلته خپل بنده د الله تعالی څخه بیري چې ته باید د الله تعالی څخه په هر حالت کې وبېریږي او د خپل رب احکاماتو ته متوجه او ځان پر نور خیر ونه کړي بلکې کېدلای شي بلکې یقیني ده چې هر څوک تر تا خیر نو ته پر چا ځان خیر مګر. نو د حل یو طریقه الله تعالی شي کچېری کوم کوروالا د خپل خاوند څخه د بد مزاجي او د سخت مزاجي په خاطر باندې بیریدل چې یا به هغه د دې سره سختی وکړي او یا به طلاق ورکړي او دې ښځې طلاق نه خوښاوه نو بیا کچېری د خاوند او د ښځه پر کوم شي باندې صلاح سره وکړي صلح وکړي نو دا بیا جائز دی ګناه نه. د مثال په توګه خاوند بد اخلاق وي ډېر ځینې خاوندان سخت بد اخلاق دي نو هغه څخه کوروالا په تکلیف او بیا ټولنه داسې ټولنه لکه د ازمون دی چې طلاق پکښې یو ډېر لوی عیب نو هغه ښځه په هیڅ صورت دا نه قبلوي چې طلاق دی واخلي. نو په دې صورت کې که دا ښځه خپل واری ورپرېږدي او دته ووایي چې ته بله ښځه که یې ویکه او یا د مثال په توګه دغه ښځه خپله نفقه دا معاف کړي او یا د مثال په توګه خپل کالی لباس دا معاف کړي او خاوند هم په دې باندې قناعت وکړي نو وای په دې کې ګناه نشته. مطلب دا چې ظاهري شکل خو د ګناه دی ولی چې خاوند په دې صورت کې یو قسم رشوت واخیست چې کوروالا څخه د هغه حق چې د هغه شرعي حق د خپل مزاج مطابق دا فوت کی او دا جنې واخیست. لیکن الله تعالی فرمایي چې د خاوند کوروالا تر مابین د مشکل د حل د پاره پر دې شی باندې ګناه نشته ولو که په نفس الامر کې خدا ګناه ده لیکن دلته ګناه نشته. پر روانو آیاتو کې الله تعالی دا بیان وَإِنِ امرأة خافت من بالها نشوزا وَإِنِ امرأة کچيري یو ښځه خافت هغه بیریدله من بالها د خپل خاوند څخه نشوزن د سختی یعنی په قرائنو باندې په خارجي قرائنو یې معلومه کړل چې دا خاوند یې بد اخلاق دی او یارازن یا د مخ اړولو د بې توجهي چې بعضې خاوندان هغه کوروالا ته توجه نه کوي فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا
نو الله فرمایي فلا جناح علیهما، نو پر دې دواړو باندې ګناه نشته اند دې یصلحا چې دې دواړه صلح وکړي بینهما خپل تر ما بین صلح، نو دوی لره بیا ګناه نشته کدی خپل تر ما بین صلح سره وکړي پر کوم شی باندې سره سلاسي دا پروانه ده. تفسیر مظهری کې دا مسله را نقل کړې ده چې الله تعالی فرمایي ايصلح بینهما صلح، کدا خاوند کوروالا خپل تر ما بین پر کوم شی صلاح سي نو بس دا خیر دی د دوی ده. وای په دې کې په اشاره النص باندې دا خبره ثابتېږي چې د کوروالا او خاوند تر ما بین په ډیرو مسائلو باید څوک ځان خبر نه کی او نه باید دوی په خپل داخلي مسائلو کې بل چاته دخل ورکړي. البته که بیخي مشکلات ډیر و او بیا یو مصلح سړی دیندار سړی د کوروالا د کورنۍ څخه او د خاوند د کورنۍ څخه کده صلح د پاره راسي خو خیر، لیکن عموما باید د دوی په اندرونی مسائلو باندې بل څوک خبر نشي. والصلح خیر، او صلح خیر یعنی تر نزاع او افتراق تر اختلاف او جلاوال صلح خیر ده چې پر څه مسائلو باندې صلاح راشي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم په ډیرو مسائلو کې صلح کړی او صلح د شریعت د اصول څخه یو اصل دی، لیکن هو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې صلح د مسلمانانو تر مابین خیر ده تر څو پورې چې حرام حلال نکړي او تر څو چې حلال حرام نکړي. وصلح بین المسلمین خیر ما لم يحرم حلالا وما لم يحلل حراما، تر څو چې حرام حلال نکړي او حلال حرام نکړي. صلح د مسلمانانو تر مابین خیر. چنانچه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت زبیر ابن عوام رضی الله عنه په مخ کې باغ او د باغ شاته بیا د یو بل چا باغ، نو هغه کس د حضرت زبیر رضی الله عنه سره اختلاف وکړي چې دای او بز ما باغ ته نه را پریږدي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته راغله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زبیر رضی الله عنه ته وویل چې اول د واره ته د خپل باغ وبوت ځکه چې په مخ کې باغ د دو او چې کله لږ دغه پښتو ته وبرا پورته سوی نو نورې د طرف تور پریږده. نو پیغمبر علیه السلام په دې صورت کې صلح وکړه ځکه چې د باغ کامل وبېدل یې ونه غوښتل او دا ورته ویل چې وبل لږ د پښتو طرف ته راپورته سوی بس نورې ورې لکوه، یعنی دروه یې مدر ډیره وخته پورې چې هغه بیخي در پایه پورې نه وکړ. لیکن هغه کس اعتراض وکړي چې دا خو نو ستا قریب دی یا ستا واجه دی یا دا. نو پیغمبر علیه السلام په دې ناراض وسو، بیا هغه ته ویل شرعي ستا حق دادی تر څو چې ستا باغ کامل وبسي بیا تا ته د دې اجازت دی چې وبه آخت ور پرېږد. نو اول د واره د باغ شو وبکه بیا وبور پرېږد. نو پیغمبر علیه السلام اول د صلح ترتیب وکړي، خدا چې هغه په خبره نه پوهېدی نو پیغمبر علیه السلام دومه پلا شرعي فیصله وکړه. کله داسې وي چې شرعي فیصله کې قانون دا وي چې ضرور به یو طرف ملامتېږي، د شریعت دا اصول دي دواړه پر حق نشي کېدلی، نو یو به خامخا ملامتېږي. خو کله د ملامتۍ په صورت کې نو شریعت د دې اجازت هم کوي چې خیر یو بل دې لږ لږ تاواني سي خو په کامله توګه دې یو سړي ته تاوان نور اوړي. نو صلح هم په شریعت کې یو اصل دی، دا منع نه دی. چنانچه یو صحابي د بل صحابي سره پر پیسو باندې اختلاف پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته راغی. پیغمبر اسلام هغه صحابي ته وایي نیمې کو، یعنی نیم قرض المعاب کا نیم جنی واخ. نو صلح په شریعت کې یو اصل دی په هر شي کې. کله دوه خلکو تر مابین په کومه مسله کې اختلاف د صلح داسې یو ترتیب پکښ راوېستل سي چې د شریعت اصول پکښ مات نشي. البته که د شریعت اصول پکښ ماتېدل بیا هغه صلح روان نه ده، لکه دغه د دیت په مسائلو کې چې خلک د شریعت اصول ماتي او یا خصوصا دغه نور د قتل مسائلو کې چې د شریعت اصول ماتي. د مثال په توګه قتل لالا کړي او په بدی کې خور کول کیږي، نو دا حرام عمل دی، دا غلط عمل دی، دا څخه باید سړی ځان وسه. یا د مثال په توګه یو چا قتل کړي دي نو اوس پر هغه باندې دیت راځي، قتل خطا یې کړي دي پر هغه دیت راځي. نو دیت خو د ورثو حق دی او په ورثو کې یتیمانم نو مشر ورور را ولاړ شي هغه معاف کړي، نو دا معافي نسی کیږي ځکه دا خو حق نه دی، دا خو د یتیمان حق. او یا ته در دیت کم جنی واخې دا ستا حق نه دی، دا د یتیمان حق دی، تا ته شرعاً د دې جواز نشته. ځکه نو چې د کوم شي جواز نه وي په هغه کې به سړی د ځان تصرفات نه کوي.
الله تعالی فرمایي والصلح خير، صلح دا خیر. واحذرت الانفس، او دا صلح ځکه څليري خبره هم نه ده. واحذرت الانفس، او تړل سوي دي نفسونه الشح، دا بخل او حرص. الله تعالی د دې وجه بیانې چې صلح ځکه خیر ده چې د انسانانو طبيعت او مزاج په دې بخل او حرص کې اخشلي. یعنی هر انسان بخیل دی او هر انسان حریص دی، هر یو د خپل نفع په فکر کې دی. نو چې کله صلح وسی هر یو څه ناڅه نفع حاصله کی، نو په دې خاطر باندې په صلح سره د مشکلاتو تکمیل کیږي. الله تعالی فرمایي واحذرت الانفس الشح، او حذر کړل سوي دي الانفس نفسنا طبعا الشح دا شمتیا او بخل لره په هر یو کې بس د ځان حرص دی. نو دلته د شذ هم څه ناڅه فائدہ سول چې طلاق را نغلی، دا هغه د حرص چې طلاق واقع نشي، او د خاوند د حرص چې دی آزاد وي، کوروالا د څخه حقوق و نه غواړي، نو د دواړو څه ناڅه د نفس هغه غشتنه قبول سول پرس ولا، نو په تکمیل د صلح سره د دواړو مشکل حل شو. وان تحسنوا، الله تعالی فرمایي چې دا خو د مشکلاتو د حل او طریقه ده، لیکن اصل نارینه والی دا نه دی. انسان کا نارینه باید د نارینه چم، نارینه هغه نارینه دی چې هغه ظلم ونه کی، او نه باید درځان لاندې کسانو باندې پر ما تحت باندې تکبر او لوی وکي. کچیر یو چا پر شذ باندې یا پر کوچنیانو باندې ظلم کاو، او یا د هغوی مقابله کول د شذ سره زید کاو، نو دا د نارینه توبه څه وته دی. دا بیچاره هسي بس د نارینه په نامه وي، دا نارینه نه دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سخت د دې څخه کرکه کړې ده. یعنی هغه کس نارینه نه دی چې هغه د خپل شذو او یا د بچانو سره مقابله راخستی، ولی هغه تر تا کمزوري دی، هغه ستا مقابله نشي کولای، نو دا غوي سره مقابله هم پکار. ځینې کسان بیا په نورو کمزوري باندې اخته وي. دا ځینې کورو ځینې وظایفو کې داسې مشکلات وي چې ورانه یې د خسر سره وي یا ورانه د اخشیانو سره وي، زور یې در خور باسي، نو دام کمزوري ده، دام چندان نارینه توب نه دی. نارینه توب دا دی چې سړی بس د الله تعالی د احکام پابند وي او پر مظلومانو رحم وکړي. شرعاً دا ضروری ده. علما وايي په دا شاګردانو باندې دا وهل چې سړی دا کشران ډیر وهي، وای دا حرام عمل، ځکه وای حرام عمل دی چې د بل د اصلاح د لپاره ځان فاسدول، دا حماقت دی. د بل د اصلاح د لپاره ځان فاسدول دا حماقت دی. ترا ولاړې یو څوک وهي هغه اصلاح کوي، لیکن تا خپل ځان فاسد کی، ستاره لپاره دا کار حرام. نو وای د دې داسې مثال دی لکه سړی چې یو پیاله سری کی او بیا پاغه کې وبا اچي، نو وای دا هیڅ ګټه نه لري، د دې ځان ساتل پکار. الله تعالی فرمایي وان تحسنوا، کتاسو احسان وکړي، د خپل شذو سره مو احسان وکړي، ای نارینه، وتتقوا، او تاسو پرهیزګاری وکړه، بد اخلاقی بد مزاجی مو پرې شودل، او د خپل شذو حقوق مو کاملا ادا کړه، او تر خپل حقوق ورته تیر سواس، تقوا مو اختیار کړل. فإن الله كان بما تعملون خبيرا، نو یقینا الله عز وجل کان دی بما فاغ تعملون، چې تاسو یې عمل کوي، خبيرا کامل خبر درلودونکی. یعنی که تاسو احسان وکړي چې دا د نارینه د مزاج سره لائق ده، که تاسو د احسان معامله وکړي د خپل شذو سره، وتتقوا، او تاسو تقوا اختیار کړی، یعنی تاسو بد مزاجي او بد اخلاقی پرېږدي، پر هغوی باندې رحم وکړي، او خپل حقوق لا پرېږدي، د هغو حقوق کاملا ادا کړي، خپل حقوق ورته معاف کړي، نو دا ستاسو د پاره خیر دی. ځکه دا ان شرطیه دی، جواب محذوف دی، یعنی هذا خیر لكم وان الله يصيبكم على هذا، الله عز وجل پر دې تاسو ته ثواب درکړي، او الله تعالی ته دا ثواب ورکول ګران کار نه دی. ځکه فإن الله یقینا الله عز وجل کان دی بما فاغ تعملون، چې تاسو یې عمل کوي، خبيرا کامل خبر درلودونکی. صدق الله.